د جمعې په ورځ یوه وظیفه داسې ده چې صرف د جمعې په ورځ به کوې او ستا مالي ټینشن چونکې نن سبا خلک مالي ټینشن خلکو ته ډېر زیات لګېدلی هر طرف ته چې ګورې پریشاني ده یاره په کور کې ضروریات نه پوره کېږي د سکول فیسونه نه پوره کېږي د ماشومانو دغه شان د مدرسو حالات کتابونه نشم راوړی غوړي چیني راوړم که دا راوړم ډېر پریشانۍ دي مهنګایي ده هر طرف ته نو هر سړی نن په منډه دی هر سړی پریشانه دی او دې ته سوچ نه کوي چې لږونه الله طرف ته توجه وکړم ځکه چې دا هر څه خو د الله له طرفه دي که الله له طرفه به در باندې اساني راځي که ډېره ګراني شي چې تا باندې الله رحم کړی تا ته به انشاءالله العزیز ګراني څه مشکلات نه پېښوي ځکه چې تا ته به الله مال حال درکوي فراحه غوړیو چینو مسله رزق مسله دا د الله ذمہ داري ایشتې ده وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها په دې ځمکه چې څومره ګرځېدونکي دي دا څومره چې مخلوقات دي د دې رزق ذمہ داري الله ایشتې ده چېرته نه چېرته به درته الله اسباب برابروي خو ته خو لغونې ځان ټیک که که نه ته خو لغونې الله سره تعلق پیدا کړه موږ باندې چې دا مشکلات راځي دا د موږ د خپل الله سره راځي ځکه چې موږ ګناهونو کې مبتلا یو ګناهونه پرېږده او بیا درته یو وړه غونې وظیفه ښیم صرف د جمعې په ورځ به کوې د جمعې په ورځ به کوې او ته بیا وګوره د هغې برکات د جمعې په ورځ چې څنګه مونځ وکړې نو چونکې زنانه خو جومات کې مونځ نه کوي هو کور کې کوي ماسپښین مونځ نو فرض مونځ سړي په جومات کې چې جمع سره وکړي او ښځې زنانه چې دي هغې مونږ خویندې میندې هغوی په کورونو کې فرض مونځ وکړي نو په هغه التحیه شکل کې به کښېنې او وپېرې به اول درود شریف ووایې هر کوم درود چې درځي درود ابراهیمي یا که بل درود او بیا به ورسره بیا به ورپسه بسم الله الرحمن الرحیم المعطي هو الله المعطي هو الله المعطي هو الله او یا پیری بداوی او بیا به اخیری کې وزله درود شریف وایي او بیا به دعا وکړي انشاءالله العزیز که قرضې وي قرضې به هم ختمې شي او دقه شانتې رزق حلال نه به د الله مالامال کړي د غیب به درته الله پاک اسباب برابر کړي الله د ټولو مسلمانانو پریشانۍ ختمې کړي الله پاک دا زړه مې یقینو که درد کوي چې یو انسان پریشان ووینو خصوصا د مالی ټینشن کې نن هر سړی چې دی مبتلا دی الله د ټولو مسلمانانو باندې رحم وکړي او الله پاک د موږ دا ګناهونه چې دي معاف کړي او آینده کې مو د الله د ګناهونو نه محفوظ وساتي او الله د ټولو مسلمانانو پریشانۍ ختمې کړي و آخر دعوانا ان الحمدلله